والسلام على أشرف حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله خالقنا العظيم. پڑیر عقیدت و محبت سرا درود پاک شریف الولے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وصحابیات سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. گرانو مسلمانانو دو جمعی مبارکی د تقریر په دې سلسله کې چې کوم د قرآن عظیم الشان ترجمه تفسیر کوم روان دی نماز تاسو په درون حضور کې د الله رب العزت کلام عظیم الشان د سوره بقره شریف نه آتش پیتم او یو کم او یایم نمبر آیت کریمه تلاوت کرنا. مخی تفصیل چې دی نو دی کې تیرو او دا د دې سورت نوم چې دی سوره بقره د دې وجه نه چې دی کې د دې بقره تذکرہ راغلی دا ټول صورت مسما کړي دی په دې صورت په دې تسمیه د دې بقره سره مسما کړي دی د وجه د دې چې دی کې د بقره ذکر راغلی. دې آیاتونو مبارکو کې الله رب العزت فرمایي چې کله دوی ته دا خبره ذکر شو چې دا غوا تاسو حلال دي الله تعالی حکم کوي موسی علیہ السلام خپل قوم ته وایي ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. نو دی خدا خبره پکې وکړه چې تمونږه زیاده ټوکو نیسي مونږ پورې ټوکی کې چیرې مونږ درته وایو چې دا سړی چا وجلې دی او زموږ کورونو سره ولولې دی اوس ته دا ژوند دی چې دی خپل قاتل وخی نو ته غوا ذبح کې نو الیاذ بالله ته مونږ پورې ټوکی کې استهزاء کوي. موسی علیہ السلام دا هغه رد کوي فرمایل شي قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. چې دی کله په دې خبره پوه شو چې دا غوا خو ذبح کول دي د دې الله رب العزت د طرف نه ترتیب داسې دی چې دا غوا به ذبح کول نو دی وسوي چې یاره د دې غوا متعلق دي څه تپوسونه کوي. نو یو تپوس په هغه تپوسونو کې دا وکړي چې دا غوا زړه ده او کنه دا ورکوټ سخې ده کې زړه ده که وړه ده. لومبلې تپوس د دې باره کې وکړو.
ځکه چې مونږ هغه مقصد ته اوس ورسېږو. دویم تپوس چې کوم دی نو دوی د دې غوا متعلق دا کوي چې د دې غوا رنګ څنګه دی، ځکه چې د هر یو څاروي د مخلوقاتو کې د هر مخلوق ځان له یو دغه دی، باری تعالی په کې داسې فرق پیدا کړی، په رنګونو کې فرق شته، په نسلونو کې فرق شته، په لویوالي او کوټیوالي کې فرق شته. نو دا غوا رنګ څنګه دی؟ نو دویم تپوس دا کړی. او دریم تپوس چې کوم دی نو هغه دا کوي په دې رکوع په آخر آیت کریمه کې دا راغلی چې دا غوا ارټی ده او که دا جوتی ده، یعنی ارټی ده نو ارټ کوي. خوا به خلکو چې دی نو اوس هم ډېر ارټونه شته دی، لیکن دې د مفسرین وایي دا خبره معلومیږي چې یاره که په غواګانو باندې هم څوک ارټ او یا یوه کوي نو دا د دې نه معلومیږي چې دا شته، کیدی شي ناروا نه دي. اگر چې اوس بعضې ځناور بعضې شی د یو خاص مقصد دپاره خلک استعمالوي، لکه غواګانې د پیو دپاره استعمالوي، غویان د دغې دپاره استعمالوي. لیکن که چېرته د دې غوا نه به دا کار هم واغسته چې یاره یو یې پې کولی یې پې ارټ کو، د دې سوال نه دا معلومیږي چې دا دې باندې تعبد روان و، ځکه یې تپوس کړی. نو دا تپوس یې وکړه چې دا غوا چې دی دا رټي ده او که نه دا جوتی ده. نو د هغې د دې ټولو سوالونو جوابونه الله رب العزت ورکړي دي. د دې سره سره تاسو ذهن کې دا وساتئ چې ګورئ هغې داسې دا بني اسرائیل چې کوم دي نو د دې ډېره د دې ځینې خلکو ډېره پخه عقیده هم وه، هر قسمه خلک پکې وو، خو دې معاملې والا دا خلک چې وو نو دا ډېر پاخه معلومېدل، ځکه چې دې داسې ونه ویل چې موږ د خدای نه ولې سوال نه کوو چې خدای پاکه موږ ته دا وښایه اوس شا به چې دا غوا مثال په طور باندې دا غوا چې دی نو دا زړه ده او که دا سخی ده وړه ده نه، بلکې الله رب العزت چې کوم کلمات صادر کړي دي نو په هغې کې دا معلومیږي چې دوی خپله سپاسنامه خپل درخواست د موسی علیه السلام ته وړاندې کړی دی. د دې نه د دې د پوهې یو دغه هم معلوم کېږي چې یاره پوهه خلک وو، دا ورته پته وه چې موسی علیه السلام د الله رب العزت سره ډایرکټ دی او مونږ هغه شان ډایرکټ نه یو. ځکه د انبیاء کرام چې وي نو دا یاد ساتئ دا د الله رب العزت سره ډایرکټ دا ډېر نیازبین مخلوق دی. نو چې دوی به موسی علیه السلام ته ووایي نو موسی علیه السلام به خپل رب ته د دې دا درخواست وړاندې کړي نو الله به پرې دغه راولي. فرمایي قالوا ادع لنا ربک، وویلې دوی چې وغواړه زموږ دپاره د رب ستا نه، ادع لنا ربک، وغواړه زموږ د فایدې دپاره. دا لنا کې دا لام چې دی نافعه دی، زموږ د فایدې دپاره، ځکه د هغې پکې فایده دا وه چې 302 دعوې پې کېدلې دي، مړې پې دغه کېدل. اوس که داسې وشي د مړي نه به خلاص شي. او دا خبره خو تاسو اورېدلې ده هغه چې په چا راغلي هغې ته یې پته ده او چې په چا نه دي خو دې پې نه راولي. وایي دا 302 که دعوه په چا راغله وي دا په دې شین بوټي باندې دا شین بوټي موچوي، هغه خبره مشهوره ده. خو به هر حال نو دلته وایي وغواړه زموږ دپاره ربک د رب خپل نه، یبین لنا ما هیه، چې بیان کې موږ دپاره هغه چې دا غوا چې دی نو د عمر په لحاظ باندې دا څنګه ده، بوډۍ ده او که نه ده سخی ده، یعنې دا وړه ده. یو دا د لومبنی سوال دا شو. قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بکر،
او فرمائے موسیٰ علیہ السلام انہو شان دا خبر دادے یقول فرمائی اللہ رب العزت کہ انہا بقرتن بے شک دا غوا دا لا فارد ولا بکر چی دا نا وڑا دا نا زڑا دا ولا بکر و نا وڑا دا فارد ام ندا زڑم ندا او ولا بکر او بلا وڑا ہم ندا نو څنګه دا عوانو بین ذالک په منځ کې دا میانه حال ده په منځ دي دوانو حالاتو د دې زوړوالي او د دې ورکوټیوالي د دې په دې منځ کې دا نو خاص خوندر منځ کې خدا غدا نو ففعلوا ما تؤمرون او کې تاسو هغه چې تاسو ته حکم کولی شي الله رب العزت موسیٰ علیہ السلام ورته فرمایي چې بس هغه څه وکړئ چې تاسو ته حکم کولی شي په هغې دې طرف ته چې الله رب العزت ته څوک محبوب شي نو د هغه خبره د هغه په دغه قسمت باندې راخېږي او پرې دا یاد ساتئ چې کله کله الله ته څوک مبعوث شي دا خلک بیا وایي که نه وایي کاڼې د یتیم په سر پرېوځي نو بس چې کله څه مسله وي نو د هغه سر له راځي نو اوس دې ځای کې تاسو وګورئ دا غوا خو تاسو ته ما ویلي وو چې یاره ګیني بلکې دې ځای کې به یې لږه تازه کړو چې بني اسرائیلي وفات کېدو نو دا ورکوټ څښی دی په ځنګل کې پرېښودله او الله رب العزت ته دا وسپارله آل د ابراهیم علیه السلام په نوم باندې چې دا اوس دا دغه حد ته راورسېدل چې باري تعالی په نښه ورکړله چې دغه شانته کې نه زړه ده او نه وړه ده اوس خوندر ده نو دې کې بیا وخت تېر شوی دا هلک معصوم نو کله چې اوس دا معامله راځي نو دې خوا د مور او د بچي په خپل منځ کې اوس مکالمه هم راځي چې بچی داسې وکړه چې دا غوا راوله هغه ستا پلار دا تا دپاره یو څښی پرېښودلې وه ځنګل کې ابه غټه شوي راوله چې خرڅې کړي دې خوا ته دا مسله هلته کې الله رب العزت نښه پته ورکوي دې خوا ته کې دا معامله شروع شو د مور او د زوی الله رب العزت ورته فرمایي چې دا کار وکړئ دا چې تاسو ته کوم حکم کولی شي موسی علیه السلام په ژبه ورته مبارکه وفرمایي نو دي چې کله دغه یو نښه وښودلې شوله نو دي اوس بل تپوس کوي خو یاره دا بني اسرائیل چې ونو دا ډېر زیات منقدین ډېر تنقید کوونکي قوم ډېر زیات تنقید دی کوم دې وجې نه چې د دې د تنقید خبره مشهوره ده چې موږ او تاسو د محبوب علیه السلام یعنی صحابه کرام د حضور علیه السلام په ژوند مبارک کې د ډېرو سوالونو نه چې دي صحابه کرام منع کړي شوي پاره خبره باندې تپوس او پاره خبره باندې تپوس ځکه دا به ته ګرانې شي مخکې تاسو ته خبره شو نو دغه داغه نقد داغه منقدین والی د تنقید هغه مثال دلته کې هم موجودیږي په دې آیتونو بیا وی قالو ادع لنا ربک او ویل دوی چې وغواړه زمونږ دپاره زمونږ د فایدې دپاره ربک د رب خپلنا وایي دې ځای کې دا ربکې ویلي دي که نه داسې نه دي ویلي بس داسې نه دي ویلي چې وغواړه زمونږ دپاره د رب نه ربکې ویلي ځکه په دغه وخت کې خو داسې په قهر اخته به کې هم لکه فرعون شو هغه به ځان ته انا ربکم الاعلی ویلي وایي زه ستاسو لوی رب او نور چې دی نو واړه واړه بوتان بلا چې دی نو ارباب من دون الله جوړ کړي د دې ځای کې دا بني اسرائیل ته دام پته ده چې دا نور اربابان چې څومره دي دا چې خلکو نیولي دي یا ځان ته دا فرعون ځان ته رب یو لوی رب وي نو دا بېکاره لوښي دي دا د کار نه دي
حوائج تکالیف مصائب دا دې چې کوم دی نو په حقیقت کې رفع کوونکی څوک دی الله رب العزت دی نو ګورې ربک وایي هغه ځای کې هم څه ویلي ادع لنا ربک دې ځای کې هم څه وایي قالوا ادع لنا ربک زمونږ دپاره د خپل رب نه وغواړه که څوک ځان له رب ساتلي هغه درته نه یادومه موسی علیه السلام د خپل رب نه ځکه خو چې دی تاسو فکر وکړئ فرعون چې کله چپو اغسته چپو ناغه یو خبره کړې وه هلته کې هم د دې خبرې هغه کېږي چې یاره فرعون هم دا عقل بیا سر له راوي خو وخت یې نه تېر آمنا برب موسی و هارون یا برب هارون و موسی دوه ځایه دا لفظ استعمال نو په رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام ما ایمان راوړلی دی آمنا جمع صيغه بیا وي مونږ ایمان وروړو په رب د موسی علیه السلام او د هارون نو معنا دا ده چې په خپله خو یې ځان ته لوی رب وي نو هغه خو پکې ګوساړه شو څوک فرعون او دغه د قوم غرق کېږي نو هغه خو غرق شو نو هغه یې بچ نه کړو چې ځان ته یې لوی رب وي نو دې ځای کې څه حقیقت ښکاره شي چې یاره که په دې مشکلاتو مصایبو علامو نه مونږ ته الله رب که څوک راته بچاو راکړي نو هغه به څوک وي هغه به د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام رب وي چې مونږ له به بچاو راکړي دا یاد سه نو دې ځای کې پکې هلکه ته ووایې چې فرعون هم پکې د رب صرف د رب یاد نه کړ برب موسی و هارون ویلې نو معنا دا ده چې وضاحت یې ورسره کړی چې هغه رب چې د موسی علیه السلام او د هارون هغه باندې مو ایمان راوړي دا قبول شي دې ځای کې وسیله واسطه چې کوم دی نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام راوړلی خو دغه دی د هغه وسیلې واسطې کار ځکه ونه کړ چې زما وروڼو هغه حالت د نزع و د هغه باندې توبې هغه وخت تېر شوی او داسې کېږي کله کله موسی علیه السلام چې کله خپل ورور هارون علیه السلام یې د دې ږیرې مبارکې د سر نه ونیو هغه څه وایي لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی زما وروره یبن امه دا یبن امه وایي دې کې مې غرض دی یبن امه ای زما د مور زویه موسی علیه السلام ته وایي زما د مور زویه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ما د سر او د ږیرې نه ونیسه ما پورې دشمنان مه خندوه نو دې ځای کې علما لیکي وایي دا مور چې منځ کې راوړه نو دی د موسی علیه السلام مبارک ته هارون علیه السلام وسیله پیش کړله چې د مور په خاطر مې پرېږده نو بس هغه چې پرېښوده بیا یې ترې معافي وروستو غوښته چې دا حقیقت خو بل شه بهرحال نو عرض مې کوم دې ځای کې قالوا ادع لنا ربک راغلی دی رب خپل نه راله چې دی نو وغواړه چا ته وایي موسی علیه السلام ته سو یبین لنا ما لونها چې بیان کې مونږ ته چې څه دی رنګ د دې غوا د غوا رنګ څنګه دی چې کله دا تپوس وکړو نو موسی علیه السلام الله رب العزت د طرف نه څه وایي قال انه یقول انها بقره صفراء او فرمایل موسی علیه السلام شان د خبره دا دی یقول فرمای الله رب العزت انها بشک دا غوا چې دا بقره دا غوا د فارد ولا صفراء او چې دا زړه غوا زړه صفراء فاقع لونها شوخ د رنگ د دی غوا داسې زړوالی کې شوخوالی کې تسر الناظرین داسې رنګ دی او داسې شوخ رنګ والا زړه غوا ده چې دا خوشحالي کتونکو لره ناظرین کتونکي خوشحالي تسر سر یسر کنه سرور خوشحالول کتونکي خوشحالي او داسې ده دا زیړ رنګ کې دا یو دغه شته دی چې دا کمال پکې شته چې دې ته سړی داسې وګوري نو دا هغه سرور حاصلي نو دې کې دا جواب ورته میلاو شو د رنګ باره کې جواب میلاو شو
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. او فرمایل چا دی بنی اسرائیل ادع لنا وغواړه زموږ دپاره. بیا موسی علیه السلام ته چې دی نو دغه کوي ښه یو دعا رانه وغواړه بله دعا رانه وغواړه بله دعا رانه وغواړې. درې کرتې یې نه ورته ویلي چې دا رانه وغواړه دا رانه وغواړه. دعا خو ادعو دی که نه د خدای پاک نه وغواړه د رب خپل نه رانه وغواړه. ها یبین لنا ما هي چې بیان کې مونږ ته چې دا غوا چې دی نو دا ارټي ده او که دا جوتي ده. یعنی دا جوتي ده که دا ارټي ده نو دا راله وغواړه چې دا ځمکه اړوي ارټ کوي که نه ارټي. ان البقره تشابه علينا بېشکه غوا چې دی دا ګډه وډه شوې ده په مونږ باندې. یعنی په مونږ ګډه وډه شوې ده غواګانې خو ډېر شي دي که نه چې دا ټول هر څه معلوم شي چې مونږ دې غوا ته ورسېږو. وانا ان شاء الله لمهتدون. او بېشکه مونږه که چېرته الله رب العزت ته وغواړي نو خامخا مونږ به لار ومومو دې ته یعنې موندلو د دې غوا ته. بس هدایت به ومومو دې ته لار به ومومو دې ته. مفسرین لیکي و انا ان شاء الله چې کله وویلې که نه نو وایي که چېرته دوی دا ان شاء الله نه وي ویلې نو د قیامت د ورځې پورې به دا غوا نه وي پیدا کړې. او چې کله به دې کې ان شاء الله ووي نو د دې وجې نه دا یاد ساتئ کله چې سړی د یو کار کولو اراده وکړي که نه نو دې دې پکې ان شاء الله وایي. د مثال په طور یو سړی دی هغه چېرته د بل سره صلاح کوي چې ان شاء الله سبا به دا فلانې کار کوو که ان شاء الله سبا به دا فلانې کار کوو. نو که ان شاء الله پکې ونه ویلي نو د ده سره د الله رب العزت د طرف نه هغه توفیق ملګري نه شي. توفیق او چې کله دی په یو کار کې دغه کوي اراده کوي چې سبا له به دا کار کومه او دی ان شاء الله ونه وایي نو توفیق میلاو نه شي. او چې کله یې ووایي نو الله رب العزت طرف نه پکې توفیق میلاو شي. داسې ده چې په وخت باندې ان شاء الله ویل پکار دي. یو سړی وایي ملا صاحب مسله کوله چې کله یو کار کوئ نو ان شاء الله پکې وایي. او دغه ګورې پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام مبارک چې یو ځای کې ان شاء الله چې کوم دی نو زموږ د تعلیم دپاره یې شو داسې به وایي نو وحي مؤخره شوی وه. وحي مؤخره شوی وه. دې وجې نه چې دی ان شاء الله چې کله وویل شي نو هغه کار توفیق الله ورکړي. نو یو مولوي صاحب مسله کوله ما تاسو ته دا خبره ده هغه پکې دا خبره وکړه چې هلکه کوم کار کوئ نو ان شاء الله وایي نو دا کار به خدای پاک هغه ته رسوي ان شاء الله تاسو سره به پکې توفیق شامل حال. نو یو سړی روانو بازار ته میلې ته روانو خر یې اغوستی. لکه نن سبا یو سړی روان وي ځان له ګاډۍ اخلي ان شاء الله پکې ونه وي په لار کې ته پیسې ورکړي شي د هغه اوس پیسې جیب کې ایښې دي دا مولیانه به جیبه خلک دی هلکه ولې خپلې پیسې مې دي او زه به میلې ته خرل دی کې ان شاء الله ته څه ضرورت دی. خلک پکې شته که دانې پکې شته بس هغه چې کله میلې ته تللی دی او خر یې بیه کړی دی نو بس چې کله یې جیب ته لاس کړی هغه لاس یې لاندې خوی هغه شوی دی وتې هله وایي ان شاء الله پیسې رانه چا وغواړي. نو بیا چې به یې ټکې کوو نو ان شاء الله به اوس وایي نو اوس ته نو وخت تللی دی. غرض مې دا دی دې وجې نه مفسرینو دا خبره دې ځای کې لیکلې ده وایي که دې ان شاء الله نه وي ویلې قیامت ته ورځې پورې به دا د غوا باندې بلې نه وي موندلې. د دې وجې نه دی وی وانا ان شاء الله لمهتدون. اوس الله رب العزت د دې سوال په جواب کې چې ماهیه ما تاسو ته ویلې دی سوال کړی دی د غوا باره کې چې دا مثال په طور باندې جوتی دا ځمکه اړوي او که نه
ارټی دا ارټ ګرځي. نو الله فرمایي جل جلاله قال انه يقول انها بقره، و فرمایي موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه شان د خبر داد یقول فرمایي الله رب العزت انها بقره بشک دا غوا دا نا غوا بقره لا ذلول دا سی غوا دا لا ذلول تثير الارض چنو جوتی دا تثير الارض چ اړې زمکا ولا تسقي الحرث او نه ارټی دا یعنی نه خړوب کوي زمکا خړوب کوي. ما تاسو ته مخکې دا خبره وکړه چیرې د غواګانو نه داسې قسمه کار خلک کوي نو داسې دا شرعاً جایز دی. لکه موږ د سوال نه معلومیږي ما مخکې الله وی لا شیت فیها نشته د ازداخ په دې کې د عمل د وجې نه بعضې چې دا څاروي جوتي نو دا سټې دغه شوي که لګېدلي هېڅ قسم څه داغ د هغه پې نشته د وجې د عمل نه. قالوا الان جئت بالحق، نو ویلې دوی چې اوس راتلل وکړل تا په حق سره. فذبحوها وما كادوا يفعلون، نو دا هغوی ذبح کړه وما كادوا يفعلون، او دوی نږدې نه و دې ته چې دا کار یې کړی وي. دی چې دا الله رب العزت یې هغه وښوده چې دی ته نږدې نه و چې دی یې کړی وي، خو بس سوالونه مالونه پکې کول خو یاره هغه انشاء الله چې دی کار ټیک کړی ان شاء الله ویلو جو بس غوا ته رسۍ وشوه. اوس دې زمین کې تاسو یو خبره نیمه کوم نو بس بیا دعا کوم. تاسو ګورئ ترجمه خو دې پوری داران دا بچي څنګه بچي و چې الله رب العزت دومره لویه مهرباني کوي او دې چې کوم دی نو د دې غوا نخي علامات الله رب العزت خپل محبوب پیغمبر موسی علیہ السلام ته خي چې داسې ورته ووایي داسې غوا ده داسې غوا ده. نو دا یاد ساتئ دا ډېر نیک بچي و. د دې بچیو کار یو دا چې کله به د شپې به یو حصه کې د مور خدمت کو، یو حصه کې به د الله عبادت کو، خوب به کو، په یو حصه کې به اخیری حصه کې به د خدای عبادت کو. شپې په درې حصې کې تقسیم کړی و. اوس که زه ته غواړو چې الله رب العزت زما او ستا هم بیړه پار کړي نو موږ دغسې خویونه په ځان کې څه کړو را پیدا کړو. موږ او تاسو رښتیا ووایو د چا چې نشته نو هغوی خو بس که ترې رضا تلي خوشحاله تلي خو بس مزې دي کوي او که نه تلي نو بس د خدای نه سوال پکار چې خدای اوس راته بخښنه وکړي. خو چې د چا شته دی د هغې څه سلوک دی. آیا د شپې یو پیره چې ته د دې پلار مور تپوس کوو چې دوی ته بیماري ده د دې مرض دی دوی ته تکلیف دی ورکړه چې تپوس ته وکړم څه خو به غواړي نه د دوایي خو به ضرورت نه ورته څه نور څه خو به داسې دی صرف تپوس چې یاره ته څه ضرورت خو نشته هغه درې شپه پرېږده چې هغه به ځان به یې کړو څنګه. آیا موږ او تاسو د شپې د عبادت څه شوق شته؟ آیا موږ څومره حصه چې دی خوب کو څومره حصه موږ په یخه تېرو الله نو یو پکې دا خبره ذهن کې وساتئ دا د دې نه عبرت پکار. دویم نمبر چې دی نو دا خبره چې بعید به د غر نه به ګېډې راوړو چې ګېډې به یې راوړو نو دا ګېډې به یې خرڅ کړو نو چې خرڅ به یې کړ نو یوه درې حصې وې یوه حصه به یې خپلې مور له ورکړلې یوه حصه به یې ځان سره وساتله بچو دپاره او دا یوه حصه به یې د الله په نوم خیراتي ورکړه الله په نوم خیراتي ورکړه درې حصې شو. حالانکه بني اسرائیلو کې دا چې څلورمه حصه د زکات دا فرض وه مال به د سره راغی د څلورمه حصه اوس خو به موږ څلوېښتمه د هغې ته خلک چې دی نو څه کوي بلا لم لیټو ته کوي. بهرحال نو موږ څه کوو زموږ د انکم څه ذرایع دي دې باندې نظر. دویم دا ځکه چې دا تپوس به کېږي باقاعده په محشر کې چې
مال دې څنګه ګټلی و یوازې دا نه چې څنګه دې ګټلی و دا به هم کېږي چې بیا دې خرچ کړی په څه طریقه باندې نو دغه د بني اسرائیلي بچي مونږ او تاسو ته چلو ښودو چې خپل ضرورت او د خپل کومبې ضرورت د امور په دغه کې راولي چې لږ اسانه شي مونږ ته دا خبره او دریم نمبر څو د الله په دا الله چې دا دومره لحاظ د ده ساتلی دی موسی علیه السلام ته بس چې غوا نښه ښیي نو د هغه غوا ورته ښیي د هغې غوا نښه ورکوي چې نښه ورکوي د هغه د غوا نښه ورکوي اخري ما تاسو ته خبره وکړه خو دې کې تاسو ته یو خبره وکړم دا تقریر دا موضوع به زه بیا په بل پوره دغه کې به پوره کوو که خیري خو په دې کې تاسو د موسم په حواله باندې یو خبره کوم د نوجوان چې دی دا لرګي وهل څنګه چې ګوري دا مارغان چې کله د جالي وختي کله د بچو وختي دا نسل کشایي چې څنګه د دغې شي نه د پکار نو داسې د دې ونو د دې بوټو د دې دغه خپل یو ټی لکه ونې کرل په دې وخت کې چې کله دا موسم شي دا ستا ماحول هم چې دی نو دا برابروي ګیر چاپیر د موسم سره دغه وي دې سره چې کوم دی نو مثال په طور باندې تا وکړه ستا لپاره صدقه هم ده او که میوهدار بوټي نو میوې سره سره چې دی هغه سوري سره سره د میوې فایده هم چې څه ځناور او څه دا خوري هغه ټول به ستا په فایده کې هم مثال په طور باندې راځي زما عزتمندو د هغې بیا وهل لکه په دې ورځو کې چې کله دا سړګي کوي نو دا ونې منې به نه وهي چې کله یې وکړي سړي لکه څنګه چې عام طور د خزان کې خلک دا ونې بوټي وي دا دغه ترتیب پکار اوس تاسو ګورئ دا ولې چې په دې وخت کې تا هغه څانګه وشوله نه هغه بوټي غټ شو خاک تراشي د هغې دپاره خپل ټیم باقي ستا سره کور کې ځای شته دی نو دا یو ځان دپاره د صدقې ځان دپاره د الله رب العزت د خوشنودۍ یو باعث وګڼه چې تا بوټي وکړه دا د یو نیک عمل دا صدقه ده ستا په پټي کې ستا په دې غره کې ستا په للمو کې نو بل د دې داسې یو ترتیب دی چې کوم ځای کې یو بوټي وي که نه د کالته کې دا اوبه لږ دغه شروع کړي نو دغه سره د جوړو بوړو سره دغه ځمکه ډېر حده پورې راټینګېږي نو ډېرې فایدې پکې شته کله کله داسې وي چې هلکه نن سبا خو د چاینا دا هایبریډ څیزونه راوتي دي بس چې وایي کرې جوړ شپږ میاشتې پس ته بیا میوه هم درکوي خو پخوا داسې هم شوي دي اکابرو مشرانو د وختو چې ونه به یې د کجورې نال کولی وې دا څه کې وی دا خو به ډېره لیټ را رسېږي دا بیا وی ما ته پته ده خو زما نوسي کړوسي خو به ته میوه وخوري که نه یوازې د ځان نه د نوسو کړوسو د وروستو خلکو غم او فکر هم پکې پکار دی انشاءالله دا ټکي تاسو یاد ساتئ په دې حواله ما تاسو دا خبره وکړه شجرکارۍ دا هم یو ډېر مهم د دې دغه پکار دی چې په دې باندې کار وشي او دویم د هغې نه علاوه چې کوم دی ښه نیت باندې سړی دغه کي چې ما ته کې فایده ونه رسي زما ګاونډي ته به فایده ورسي زما ورور ته به فایده ورسي څوک په دې لار تېرېږي نو څاروي به پسې وتړي خو ګوره یو خبره تاسو ته کومه هسې نه چې تاسو پرې د ګاونډي پټي شرم نه کوئ هغه شجرکاري ده هغه خو که تا هم کرلي هغې هم کړي او بس فصل پکې نه کړي بیا کره خیر دغسې نه چې کوم ځای کې فایده حاصلېږي او ډېره فایده وي دلته به بیا تعالی الله پاک جلهو ډېر خیر درکړي الله رب العزت لیکي چې دغه کومو د بني اسرائیلو دغه بچي کې دا کوم خویونه وو چې دا خویونه الله په موږ او تاسو کې هم پیدا کړي بیا د دې غوا د دې بني اسرائیلو د لاسو ته را رسېدل وغیره دا به انشاءالله دې پسې که خیري بیا به بیانېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلهي أنت مقصودنا ورضاك پروردگار علم زمونگا دعاگانی زمونگ حق کی مسلمانان په حق کی قبولی منظوری
زموږ وطن ته په نظر د رحم باندې وګوري خدای جل جلاله دیلا د امن امان خدای پاک جل جلاله صادر په خور ګرځول کی اسلامي ملکونو هر ځای چې کافرو د لاسه تکلیف دي دغه کافر خدای پاک جل جلاله د سطح هسته نه مټاو ګرځول کی حاضر جمع زموږ ټول ته په نظر د رحمت وګوري وصلی الله تعالی